اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ ومن لم يستطع منكم طولا سوچ طاقت نہ لرے منکم دتا سنا طولا د غنا په حواله د مالدارای په حواله ځکه عربو کې روایت داو چې د آزاد خزه مہر یا برایډل منی دا ډېر غټو صحیح تاسو ولور وایو ولور ډېر زیاتو نو ولور ډېر زیاتو نو دوی به آزاد خزه نشو کوله نو الله تعالی وی که آزاد خزه نشي کوله د چا وینځ سره نکاح کوي څه سره تاسو وینځ وایو سلیوګل ومن لم يستطع منكم سوچ طاقت لري تاسو نه تولل د مالدارای په اعتبار ايل کې حاج نکاح کې المحصنات آزاد خزه المؤمنات آزاد مؤمن خزه فمما ملکت نکاح کیا غا چی مالکان ایمانکم لا سن درون استاسو داغی یعنی دا چاوینزی دی من فتحاتکم دا وینز استاسونا المومنات خو مسلمانی وینزی واللہ عالم بی ایمانکم اللہ تعالی علم دے پا ایمان تاسو بعضکم من بعض انسانان خلق یو بل سر برابر یہی نو اللہ تعالی فرمائی دیتا مگورا چیز ما خضا دا دا چاوین زر خدای وی انسان دے اغوم انسان تو فَانْكِحُوهُنَّ نکاح کئی تغوین زد بلچا بی اذن آلیننا پا اجازت دا مالکانو داغے وآتوهن ورکی اغویتا وجورهن مہرونا یعنی والور برائڈل منی بالمعروف دا رواج پا تقاضا چه رواج سدے بالمعروف دا کسم پا تقاضا محصنات پا دے حالت کے چاہوئے سر نکاح شوئے غیر مصافحات ندا چاہوئے زنا کون کی ولا متخذات امی جوڑون کی اخدان بوائے فرینڈ اخدان مین دا دا خدن جمع دا خدن وی بوائے فرینڈ تا ذکر شریعت اسلامی کے دا بوائے فرینڈ یا دا گرل فرینڈ تصور نشتا ولا متخذات اخدان نو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا نکاح پا بات کے صرف نکاح جائز دے زنا ناروا دا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ دا ناروا دی فَإِذَا أُوصِلْنَا چکل دوی سر نکاح اکریشے فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ کدی راتلو کل پزناد نکاح بعد نوز دے قو گورا یو طرف تا کدغ وینزو تا او غلامانو تا رائٹس کے کمے دے نو بل طرف تا پر ڈیوٹیز کی پہ کمے دے بل طرف تا پر ڈیوٹیز پہ لکم دغ زنا دا کہ یو آزاد خزی اکڑا دا نکاح او دا وادن بعد او دا پی پروشو پا کوٹ آف لا کی نو بیا بس ٹون ٹو ڈیتھ کی گی سنگسارا ولی بشی سبا کو رشی سنگسارا دغ رنگی یو سڑے چه وعدہ کرده یو مسلمان دے او زنا اکڑا او زنا پی پروشوا نو ٹون ٹو ڈیتھ کی گی با خو ہر چه غلام دے وینزدا کہ دی دا وادن بعد ام زنا اکڑا دے ٹون ٹو ڈیتھ کی گی نا دے ٹون ٹو ڈیتھ کی گی نا دل صرف دا کوڑو سزاور کی گی فَغَلَيْهِنَّ لازم دے دوئی باندے نصف ما غلل موصنات نیم سزا دا آغا چی دا پا آزاد خضبانے من الغضاب دا سزا بعد کی ذالکا دا سزا دا دے دا پارا لمن خشی الغنط ملکم چی سوکی ریگی دا زناکارین استاسو کمیونٹی کی وَأَن تَصْبِرُوا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی وینز سر نکاح کو جائز دے چی تا آزاد خض سر نکاح نشو کولے ولی زکا دا غرف تقاضا دا اغی والور زیاد دے دا اور پتہ قدا دا اغی والور زیاد والور لس لکھ روپای دے استاس لر لس لکھ روپای سر دوی چیتا آزاد خزی سر نکاحو کی نو چرتا دا چا وینزا چیوی نو دا اغی بکار پا آسان ہوشی پینزا در اللہ ذرم والور بانے بکار ہوشی خو اللہ تعالیٰ فرمائی چی یو نقصان بایی در تا چی بچے دے پیدا کی گی نو دے با غلام بھی دے وینزا دا مالک دے با غلام بھی ستا بزوی خو دے با غلام کی گی دا چا دے وینزا دا مالک ذکر دا پروڈکشن دا غد وینزا دے دا سا شده دا پروڈکشن دا غد دی وجه اللہ تعالی وان تصبروا خیر لکم چې صبر وکي او وینځ سره نکاح نه کوي دا بهتره ده چې اولاد غلامان بشي
وان تصبروا ادا چې تاسو ځان بندو ساتئ د نکاح د وینځونه خیر لکم دا بهتر دی تاسو دپاره والله غفور رحیم الله تعالی بخونکی مهربان دی یرید الله غواړي الله تعالی لیبین لکم چې ټول احکام واضح کی تاسو ته الله تعالی وایي د یو شی جواز درته هم ښیم چې دا جایز ده خو د هغې آفټر افیکټس درته هم ښیم چې شی به جایز وي خو که دې وکړو نو نقصان درته دا ملاویږي کدی وکړه نو نقصان درته دا نه الله تعالی وایي دا ټول رخونه ته ځکه خیم چې بیا به وایي چې الله تعالی سنسیر اډوایس رانه کړه الله تعالی وایي د سنسیر اډوایس هم درکو چې وینځ سره نکاح خو جایز دی خو آفټر افیکټ دا دی چې اولاد به د غلامان کېږي د دغې وینځ د مالک نو د دې وجه الله تعالی وایي دا دویم رخ به ورته وکړو چې وان تصبروا خیر لکم وَيَهْدِيَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى خَيْتَاسْتَا سُنَنَ الَّذِينَ طَرِيقِي دَا كَسَانُ مِنْ قَبْلِكُمْ چِ مخکد تاسونا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ او اللہ تعالی ساندا ولتاستا والله اللہ تعالی علیم الحکیم عالم دے حکمت والدے والله يريد غواړي اللہ تعالی يتوب علیکم چ ساندا ولتاسو باندې ويريد الذين غواړي آکسان يتبعون الشهوات غی فالو کئی خواہشات شہوات مانا خالشات وین ڈیزائر اغی سواری ان تمیلو میلن غزیما چی تاسو وارید اللہ تعالی دلارنا میلن غزیما پر دیر درو اوڑے دو سر انو دا سی خبری بدل زین کیا چی اغبتان بس گائید کیو دا صراط مستقیم نبر دیر لرے بوسی یرید اللہ غواړي الله تعالی ان یخفف عنکم چې آسانی راولي تاسو باندې وخلق الانسان ضعیفا پیدا کړی شوی دی انسان ضعیفا کمزور دی خپل خواهشات کاونټر کول نشي هر څه کول شي خو خپل خواهشات نشي کاونټر کوله خواهشات سره سرندر شي سره ناروا ولې خواهشات د وجه سره زناکاری ولې د خواهشات د وجه سره سوکمړی ولې د خواہشات د وجه غلا ولکې د خواہشات د وجه صحیح نو الله تعالی فرمای انسان کمزور دی باید چې د گائیډ کړي شي قوت ولا ورکړي شي چې د گائیډ کړي شي او قوت ولا ور انکریج شي چې نه دا کار مکوا د دې افټر افیکټ داسې دي دا کار مکوا د دې افټر افیکټ داسې دي دا کار مکوا د دې افټر افیکټ داسې دي یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تاکلوا اموالکم مخری تاسو مالون خپل پخپل میس کې بالباطل په ناجائز طریقه باندې نو د چا مال غلا کول ناجائز طریقه ده د چا مال د سود په حواله غسل ناروا طریقه ده چا سره دوکه کول ناروا طریقه ده چیټینګ کول ناروا الله تعالی وی دا یو بل مالونه په دې ناجائز طریقو مخری لا تاکلوا اموالکم بینکم مخری تاسو مالون خپل پخپل میس کې بالباطل په ناجائز طریقې سره الا ان تکونا دا چې ته حاصل کې مال د چا تجارت په طریقې د تجارت ان تراز ملکم په باهمي رضامندۍ پخپل میس کې ځکه تجارت کې خوسته چا باندې امپوز کول نشي دغه وګور دا زما تسبیح نو ته په ما فورس ونه شو کولای چې دا تسبیح ما باندې خرڅ کا اگر چې دا 50 روپو دي 50 ډالر دي او ته وای په 500 ډالر باندې خرڅ کا اوس کو نه خرڅوم نو ته بس کې راځي په ټوپک راکړه چې خرڅې به را پسې کې مړوم دي نه الله تعالی وای دا خرڅول غسل دا په باهمي رضامندۍ باندې کیږي پس باندې کی باهمي رضامندۍ باندې اوس باهمي رضامندۍ کې چې کم قیمت متعین شي دا تعالی جایز دی چې کم قیمت متعین شي دا تعالی اوس دا شی 50 روپو دی ازه تعالی په 2 روپۍ درکوم څوک ما باندې اعتراض کولی شي باندې ته ولې د 50 روپو شی په 2 روپۍ ورکې دا شی 50 روپو دی او احمد الله جان مار په لاس باندې خپل په دوه څوک اعتراض کولی شي چې ته ولې ویل 100 روپۍ ورکې د 50 روپو په داله کې ډیر کار کوي نه دیو 50 کې 3 13 کوي نه احمد الله جان دا د شیخ شام یا ایها الذین ندوسدون شریعت کې یو توي ثمن دولکا فیصله ثمن او یو توي قیمت نو قیمت هغه پرایس دی صحیح پرنٹڈ پرایس په هر یو شی باندې یو پرنٹ دې ته قیمت وایي دې ته څه وایي دې ته قیمت وایي یعنی هر یو سړي لپاره هغه قیمت دی او یو د ثمن نو ثمن ته ډیل وایي څه ورته ډیل وایي ورته دا شی 50 روپو دی 50 روپے ما وته ډیل وکړ د چا پیسې اعتراض دی
دا شری 500 روپے په 3 روپے ما وتا ډیلو چې چا پیسې اعتراض ده ټویوټا موټر د 1995 په 10,000 دی شیر صاحب مال په 100 روپے راکې سو په اعتراض نشي کولای صحیح یادې ته په 15,000 خپل نو ما باندې اعتراض نشي کولای زموږ د خپل ډیل ده نو دی یو ته وای ثمن او بل ته وای قیمت یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تاکلوا اموالکم مخری مالون خپل بینکم خپل مسکی بالباطل پناجائز طریقہ الا ان تکونا مگر دا چوی تجارت عن تراض منکم فباهم رضامن دے پمیستاسو کی ولا تقتلوا انفسکم امقتوی زانون خپل پفراڈ باندے نا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا چیٹنگ کے غلی کے فراڈ کے غصب کے دا چا حق وے دا اصل کی خودکشی دا دا سوچے دا دینی خودکشی دا اللہ تعالیٰ وی دینی خودکشی مکوا soon or later you have to face the consequences صحیح یا خو بس وقت دیتا تیار کی کیا بڑی مرچ چیلی سڑی ماسر لوی فراڈ کرے لے یہ سڑی ماسر تباہ کرے نو یا با دے آغا مر کی کاغا دے مر نکی دا حرام مال بڑی پخپل اوجنی دا حرام مال بڑی پخپل سکر خلق کوئی دا حرام چیلے دا دیرپا نہیں دا ڈیوریبل نہیں ډیوربل د دروغو منډه دا ډیره اوږدنی موږ ورته د کوټې دا نو دا کوټه کډیره لوی ده خو چې هغه تر روان شي نو 2 منټه کې به بل څه ځای ته بوځي صحیح او کنه وځي نو لاندې پریوځي نو بس دې خبره ده چې دروغ مو فراډ مکوا دوکه مکوا ولا تقتلوا انفسکم امملوی زانون خپل پناروا بزنس په دروغ ویلو په فراډ کولو ان الله کان بكم رحیما تاکي سره الله تعالی د تاسو باندې مهربانه نو خدای وای فطری طور خو زه مهربانه خدا ته چې سکے نو زما غضب له دعوت ورکې الله تعالی وای زه خو چا باندې غوسه کېږم نه دا غوسه ولې شم ځکه دې سړي په خپل ماته ویل چې ته ما باندې غوسه شه کني الله تعالی خو فطری طور مهربان دی ومن يفعل ذلك عدوانا اسوچ کئی داکار عدوانا فزیاتی و ظلم فسوف نسلی نارا نظر دچ داخلو بدلا نارا اوتا وکان ذالک غل اللہ یسیرا اد داکار اللہ تعالیٰ تدیر آسان ان تج اس چه اللہ تعالیٰ وی چه کسوک وائلیشن کئی نو دوزخ تا بزی جہنم تا نو پا من خو حیبت را چی اللہ زان بسنگ بچ کر اللہ تعالیٰ وی تو کوشش کوا غٹ گناونا مکوا وارا گناونا برتا معاف کون غٹ گناونا مکوا لوی جرمونا مکوا وارا جرمونا برتا معاف کون ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنکم کتاسو زان بچ گوئی کبائر ما تنہون عنکم دغٹو آغا گناونونا چی منکری شوئی تاسو داغینا نکفر عنکم سیئاتکم نو ابرجو من تاسونا سیئاتکم وال گناون استاسو وندخلکم اداخل بکو تاسو مدخلا کریما بہترین زائتا خیست زائتا چی جنت تے نو اسلوی گناہونا اغس شیدی ابن عباس فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چلوی گناہ ہر آغا گناہ دے چی پاغی بانے یا شریعت سزا مقرر کرے دا چی دا سزا والا ورکے یا داغی ذکر قرآن کی یا حدیث کی شوے دے اللہ تعالیٰ پہ یا دا غضب ذکر کرے دے یا دا لعنت ذکر کرے دے چی سوکدا کر کے دا لعنتی دے چې سوګدا کار کوي د غضب مستحق دی نو دې څه وای دې ته لوی ګناه وای دې څه وای لوی ګناه وای او امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې ګناه په خپل وړو کوي یا بلوي وي د والیوم په اعتبار به ګناه یا ورکوټي یا بلوي وي خو په دې حواله چې د ډېر لوی ذات ته حکم وایلیشن دی هغه وړو کې مرګ ګناه نشته هغه هر ګناه لوی دی چې خدای عظمت ته وګوري هر ګناه لوی دی چې ته وګوره یعنی دې ته وګوره چې دا ګناه سره دی دې ته وګوره چې دې ګناه کې مخالفت د چا کیږي دا ټریفیک وایلیشن دی دا د اف بی آی د رول وایلیشن دی دا د آی آر ایس وایلیشن دی کدا آی ان ایس وایلیشن دی دا هر یو ادارې ځان خپل خپل قوت دی نه دا د ټولو کائناتو د خالق د رولز وایلیشن دی دا هغه خدای رول په عملول دي چې چا ټوله دنیا پیدا کړې ده امام رازی رحمت الله علیه فرمایي د ګناه متعلق اچره دا تصور مکوا چې وړو کې د خیر دی گزاره بارا سره وکړي صحیح یعنی د خدای یو دا درېمه خبره امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې ګناه لوی کانسیډر کیږي غټ
که احساس د یری د الله در سره نه ګناه هر څنګه شي خو چې تاسو کې یره نه راځي به درې کې څنګه کې په جرأت باندې کې نغوی دا به وړو کې ګناه نه دا به غټ او که ګناه دې څه وخت کو نو په دې کې د خدای یره مراد ده یاره خدای دې معافي وکړي دا کار خدای دې رحم وکړي نو بیا ممکن ده چې الله تعالی وړو کې کنسلر کی چې زړه راځي دا ګناه کو خدای شیک کو دی یاره ولا تتمنوا ما فضل الله ارجو مکوي خواهش مکوي ما د اغه نیچرل او فطری صلاحیت فضل الله به بعضکم علی بعض چې برتری ورکړي دا الله تعالی داغه په سهاره تاسو له یو بل باندې نو الله تعالی دا مسله ولیکه چې الله تعالی انسانان دو سیکس پیدا کړی دي میل او فیمیل نارینه او زنانه نارینه او زنانه د نارینه په دې سټرکچر کې نارینه په دې سټرکچر کې الله تعالی خپل صلاحیتونه او استعدادات خود دي ټیلنټ وي ورته انګریزي او د زنانه په طبیعت کې الله تعالی خپل صلاحیتونه او استعدادات خود دي فطری اعتبار سره سړي وټه الله نارینه ته ورکړي دي داغه صلاحیت پاواله او سې زنانه ته ورکړي دي داغه د استعداد په حواله د نارینه غکار ک زنانه باندې واچي دا زیاته دي دا دغه فطرت خلاف ده او د زنانه کار ک په نارینه واچي کوي نشي ځکه دا دغه فطرت خلاف ده اوس دا غټ غټ بوجونه وشته دا چا دي دا نارینه کا ذکر زنانه باډي ریسټرکچر کې د پاره نه دي د زنانه باډي ریسټرکچر اوس ته توای چې نه باډي ریسټرکچر زنانه ډېر مضبوط ده غټه پټه ده غټه پټه د صلاحیت شته نه یعنی دوره غټه خطبه 200 پاونډه خو ته आवाज ته ګوره د نارینه د आवाज کوم فریکوئنسي چې ده د خدای د आवाज هغه فریکوئنسي کې دی شي نه او ول دیوال د شانم خبره کې ته आवाज بچاره د زنانه ده ولی د आवाज ولی باریک دی څنګه دا سچ خبره ده درته خبره نو صرف आवाज باریک نه دی بلکې د دې د بدن ټول سټرکچر هی باریک دی د دې د بدن ټول سټرکچر هی نازک دی ځکه زنانه کمال په نزاکت کې دی زنانه کمال په څه کې دی په نزاکت کې دی د نارینه کمال په سختۍ کې دی چې بدن سوره سخت وي سوره مضبوط وي دا نارینه کمال دی د زنانه بدن چې سوره نرم و نازک وي دا دغه کمال دی صحیح ده نو دا د سټرکچر خبره ده اوس الله تعالی نارینه باندې دا ذمہ داری ټولې ده پیټو چتور د زور کار کول زنانه باندې دا کول شرعاً ناروا دي صحیح دا غیر فطرت خلاف دي یو اوس د ماشومانو ټیک کیر کول ورکوټ ماشومانو دا صلاحیت الله تعالی ورکړي زنانه لا یو مور وی درې څلور واړه ماشومان ورسره ټیک ټاک سنبالي کله سنبالي ځکه دا غیر په فطرت کې او یو ورکوټه معصوم تا والک احمد الله جان ته د لاسو بجونو وړاندې به دې لیونه کړی صحیح ا دې به دې ټلیفون نه کوي چې وخت دې به خو به ته کوم ځای سپو دې معصوم لیونه کړ ځکه چې دا فطرت خلاف ده دا د انارینه فطرت کې شته نه دی نشي اندر کولای دا خبر ده کړه نو الله تعالی فرمایي چې داسې مکووي چې نارینه کوشش کوي د زنانه کار په ذمہ غوښتل او زنانه کوشش کوي د نارینه کار په ذمہ نه ټول خپل ذمہ داري پوره کوي دا دنیا نن تباہ او برباد ذکر او چې سیر سره میکسینګ روان دي ولا تتمنوا ارجو ملری ما د هغه شی خواهش مکوي فضل الله چې فضیلت ورکړي دی الله تعالی بعضکم علی بعض انسانانو له یو بل باندې د سکس اعتبار باندې خدای وي د سکس اعتبار باندې خو سکه په یو سکس کې دنهم انسانان ټول یو شان ندي دا ټول نارینه یو شان صلاحیت لري لږ سره نو کټول نارینه یو شان صلاحیت لري نو بیا شیخه ډېرې پیسې ورې ګټي او مسرامت کمې ورې ګټي نه خو د ذهن په دغه فیلډ کې کار کوي د مسرامت په دغه فیلډ کې کار نه کوي صحیح د احمد الله په یو فیلډ کې ذهن کار کوي د مسرامت په کې نه کوي د مسرامت ذهن کار کوي د تاریخ په کې نه کوي صحیح نو الله تعالی کې سره دنیا چلیږي دا مولد داسې الیمنټس خو د مختلفو افرادو کې یا مختلف سیکس کې ځکه ټول یو شان دنیا به چلیږي لږ زور سره اوس ټول خلک ډاکټران شي ټول خلک ډاکټران شي نو بیا به بلډینګونه څنګه باندې صحیح ټول خلک انجینران شي نو کایزر کې به کار څوک کوي بیا ډاکټر بچای صحیح او ټول خلک میکسیکنان شي او د پی ټی میټي شي نو بیا به پروفیشنل کارونه څوک کوي
الله تعالی فرمایي دې سره د دنیا چره ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نارینو د پارا نصیب د دوی فطری صدا مم مکتسبوا هغه چې دوی حاصل کړي د فطرتن نیچرلی چې نیچرلی الله تعالی کوم صلاحیت ورکړي دي د دوی هغه پورشن دي وللنساء زنانو د پارا نصیب حصدا مم مکتسبنا هغه چې دوی حاصل کړي د نیچرلی او فطرتن او الله تعالی فرمایي چې باید چې نارینه دی کنفاینډ او کمیټډ خپل نیچرل ریسپانسیبিলিټی ده او زنانا دی کنفاینډ خپل فطری ذمہ دار ہوتا اس په دې بات بتاو سکوي واسال الله من فضله ده الله تعالی مهرباني غواړي چې او الله ما ته کوم ذمہ داري راکړي دي خدای مال توفیق راکړي چې هغه پوره کړم او زنانه د دعا کوي چې او الله مال دې کوم ذمہ داري راکړي دي مال توفیق راکړي چې هغه پوره کړم دا الله مهرباني ده نه دا دعا نه کوي چې او الله دې خدای کوم صلاحیت ورکړي هغه مال راکړي او یې معنا ده چې زمينار نه خدمت کوي صحیح او دا خضر دا نه غواړي چې او الله زه خو تا پیدا کړې خدای خو ما دا شیخ وسنه ما سره کې واسال الله من فضله وعلي الله تعالی نه فضل او مهرباني دا الله ان الله اوس دا خبر دا ریزرویشن چې اوسړي دا ویل شي چې ولې دا صلاحیت مان نه راکړي الله تعالی وایي خدای سره به ارګومنت نه کوي ان الله کان بكل شيء عليما تحقیق الله تعالی د پار شی باندې علم لرونکي ولکل جعلنا ادا هر یو کس د پارا ګرځولې د مونږه موالیا اقربا او رشتہ دار مما د هغه مال ترکل والدان چې پر خود د والدینو والاقربون نو رشتہ داران نو معنا دا الله تعالی فرمایي سوچ مرشي دا غوښ لیګل هایر او لیګل انهریټنس شته سوک لیگل وارثان اشتا او تفصیل وړاندینو آیاتونو کې تاسو ته تفصیل ترشه د فلانی څه مې سکیږي د فلانی څه مې سکیږي د فلانی څه مې سکیږي ولکل الجأن ما تاسو ته ویلو چې کله سړی مرشي نو سو حقوق ته متوجي شي سره احمد سلو نمبر اول داغه په مال کې تجهیز او تکفین داغه نمبر 2 قرض ادا کول نمبر 3 وصیت نافذول نمبر 4 په وارثانو کې داغه میراث تقسیم اول د ټول نوړاندې به داغه مال کې داغه د تجهیز او تکفین تنظیم کیږي د مقبره او د قبر ایکسپنسیو نمبر 2 چې هغه باندې کې قرضې دی هغه ادا کیږي نمبر 3 چې هغه وصیت کړي 1/3 پورې به هغه وصیت هغه امپلیمنٹ کیږي باقی څه صفات شي دا به داغه وارثانو کې د قران سنت په حواله باندې تفصیليږي خبر دې کړاله اوس تجهیز تکفین او مش قرضه مدا شو وصیت هم کړو هغه نافذ مال پاتې خو وارثان نشته مال پاتې شو خو وارثان نشته نو چې وارثان نشته بیت المال وارث ته certainly it will go to national exchequer دا به چرته دي قومي خزانه ته ولکل جعلنا موالیا ادا هر یو د پاره ګرځولې د مونږه وارثان مما د هغه مال د پاره ترکل والدان چې پرې خود د والدینو والاقربون او رشتہ دارانو والذین عقدت ایمانکم او عاکسان عقدت ایمانکم چې تاسو په قسمونو ځان سره تړلې دي فاتو نصیبهم ورکې دوی ته حصہ دوی نو په عربو کې او رواجو عربو کې یو رواج دي ته به وي کانټریکټ اپ برادر کو د برادرای معاهده څه شي ضرور ولای معاهده دوه کسانو به یو بل الله ورکو چې تدفع عني وادفع عنك کما باندې تکلیفي تو مې دفاع کې کتابانی ځکه د عربو قبایلی ژوندو هلته به جنگونه ډیر نو کما باندې سو کټې کو کی ته باندې چې ما به ډیفنس کې کتابانی سو کو کی زباندې چې تا به ډیفنس کوم وترث عني وارث عنك کزمرشم تب زما د میراث حقدار او کتمرشي زبستا د میراث حقدار نو دا عقد به امپلیمنٹ کېده کله که وارثان بنو نو اتوماتیکلی دغه معاهده دا به طور وصیت قائم مقام د وصیت پښوا لہذا د میراث به هغه تور سره کده به مرشي وډمبه او داغه میراث به تور سره کاو مرشي وډمبه نو دې د بسوي عقد مواخات سبه ورته عقد مواخات یا د برادرای معاهده ان الله کان علی کل شیء شهیدا تاکید سره الله تعالی دې پار شی باندې گواه الرجال قوامون نارنا قوامون دا قوام دې د قوام دو معنی دي یو معنی مینټین کول دویم معنی پروټیکشن مینټیننس اکونومیکل مینټیننس دا شریعت کې چا ذمہ داری ده د نارینه زنانه باندې ذمہ داری نشته
زنانه باوند نه چې دا به ارننګ کوي. شریعت اسلامي کې تصور نشته. دا ولي کې مسله چې نمبر اول فاینانشل مینټیننس دا چا د ذمہ داری ده؟ د نارینه. زنانه که مور ده نو فاینانشل ذمہ داری د چا ده؟ د زوی ده. زنانه که خور ده نو فاینانشل ذمہ داری د چا ده؟ د رور ده. زنانه که لور ده نو فاینانشل ذمہ داری د چا ده؟ د پلار ده. زنانه که خزه ده نو فاینانشل ذمہ داری د چا ده؟ د خاوند ده. صحیح. زنانه که فس کزن ده نو فاینانشل ذمہ داری د چا ده؟ د نارینه فس کزن. چې کوم نارینه فس کزن ده داغه ذمہ داری ده. زنانه که دا هیڅ کې نشته، نه پلار شته، نه زوی شته، نه رور شته، نه خاوند شته، نه فس کزن شته، نو بیا ذمہ داری د اسلامک ریاست، د اسلامک سټیټ، فاینانشل ذمہ داری د اسلامک سټیټ ده. که اسلامک سټیټ دی بیا د مسلم کمیونټي ده. بیا رچاره بیا د مسلم کمیونټي. نو دا خو د ذمہ داری خبره شو. دویمه خبره د پرمیسیبিলিټي یا د جواز، چې زنانه کسب کولم شي کنه، کسب کولم شي او کنه. نو شرعاً کسب کول دې لپاره جایز دي، سروس کول دې لپاره، جاب کول دې لپاره جایز دي، بٹ ټو دی لیمټس اف شریعه، د شریعت په حدودو کې دن چې د شریعت قانون سره نه پامالي. نو د قوام یو معنا ده اکونومیکل یا فاینانشل مینټیننس، او دیمه معنا ده پروټیکشن، چې نارینه پروټیکټرز دي. پارا معاشره کې څوک هم نه غواړي چې نارینه په زنانه په جنگونو کې انوالي. څوک دا غواړي؟ زمونږ پښتنو وطن کې موږ جنگونه منګونه ډېر کوو. چېرې چې اخذ لمټو پکور کړی چې راځه ما سره لاشه دشمنونو که داسې چا وکړو خلک وایي دا بې غیرته دی. څه به وایي؟ وایي دا بې غیرته دی. ځکه زنانه څوک په جنگونو کې نه انوال کوي، او د دې وجې زنانه ته څوک تعرض هم نه کوي. که د دشمن زنانه چا باندې پېښه شي څوک ورته څه وایي؟ او که چا وایي ورته نو خلک یې مخ باندې ټوکانې کوي دا بې غیرته دی. تاسو کوي کنه کوي دا به غیرت ده. د دشمن معصوم ته سخت خبره کړي یا د دشمن شذینه ته سخت خبره کړي، ځکه دا کمبیټنټ نه دي او فایټر نه دي. ایون دو کله هغه دشمن د کور زنانه کنزار ته وکی څوکي اشکنزار ته وکی بده خبرو کوم نارینه ولا جواب نه ورکړي ورکړي ولا، ځکه دا تهذیب خلاف ده. درس ویلې او په خصوصا د پښتنو وطن کې ته زمونږ د پښتنو ډېر ښه کلچر خو زمونږ تباہ ورباد کړ. د ډالر مونږ ډېر خراب. احمد راجان ته پکې څه وایي؟ احمد راجان ته دا خبره اډمټ کې کنه د ډالر مونږ ګډ وډ چې زمونږ د پښتنو ډېر ښه تهذیب وو، ډېر ښه کلچر، ښه ثقافت او ښه عادتونه. ښه عادتونه نمبر 1 د دشمن معصوم باندې مونږ چې سختی خو نه بلکې داسې پیار به مورکو محبت مورکو د خپل بچی ده. د دشمن شزینه داغه متعلق د غلطی خبره تصور چا کولای شي. یوا درېمه خبره دشمن که بستا کور کې پناه واغسته بل دشمن نه تا ورته بیا سوي چې دا خو موقع لراغله نه ته خو پناه واغسته. زما په کور کې پناه در ډیفنس کول زما ذمہ داری ده، در دفاع کول زما د مون خو علوم ده لګي نه مې دفاع ملما پناه واغسته او کومه ملما پناه واغسته نو بس هغه واله صحیح خو دې ته وال نشي ویلې، دې ته کمال نشي. دا بیا خبره چې کوي کنه کوي خو زما کار مسله بیانوي، زما کار دا نه چې به امپلیمنٹ کوم نه زه اگزامپل نشم ویل. الرجال نارینا قوامون مینټینرز دی نمبر 1، قوامون پروټیکټرز دی نمبر 2. نو پروټیکشن معنا کله زنانه په جان سو حمله کوي نو موږ ورته خپل ډیفنس په خپل وکړه څوک به کوي زبې کو چاهه هغه زنانه خپل دا کپړه ده. د پښتنو په وطن کې کله چا زنانه ته چادر فلاس جوړ کړ نو بیا څوک چې رور دی راشي ډیفنس ته وکي، کپلار دی راشي ډیفنس ته وکي کنه الته چې څوک موجود دی هغه سړی نه پلق وداسي یو شفقت وباسي مور خور نه لري ذلیل بچي وای دا څه کنه وای سره احمد وای کنه دا کردارو دا نشته الحمدلله اوسم کافی دی، اوسم کافی دی بس لغون دی ډالر نه راسي.
الرجال قوامون نارینا قوامون مینٹینرز دی قوامون پروٹیکٹرز دی غل النساء زنانو باندې بما فضل الله د دې وجه چې برتری ورکړي دا الله تعالی بعضهم علی بعض دوی له یو بل باندې نو د نارینه برتری دا دې طرف ته وګوره د نارینه برتری دا چې دې ارنینګ کول شي نمبر 1 او نمبر 2 پروټیکشن کول شي ارنینګ کول شي او پروټیکشن کول شي د ذمہ داری ده او د زنانه برتری ده د زنانه برتر چې دی له الله تعالی نیچرل ټیلنٹ ورکړی دی د فیملی افیرز د ټیک کیر کولو د فیملی افیرز د ټیک کیر کولو د معصومانو خیال ساتل او کور کې شیرشاه ته بهترین افغاني پلاو پخول صحیح او د شیرشاه کپڑے وینځل او هغه استری کول او کور صفا کول دا ټول کارونه چا دي دا د زنانه دي نو دا هغه برتری د دغه برترای په حواله شیرشاه باوند چې د بټول رزمنډ وی کله ډاون ټاون ته او کله یو خوا کله بل خوا کله یو اکشن ته کله بل اکشن ته صحیح ده نو دلته په یو انداز برتری ور کړی دا او غله وبما انفقوا ارضی وجه چې ناری نخر کوي من اموال مالون خپل اوس دلته زمونږ دا نظام ډیسټرب ذکر شه مطلب ته ګوره انسان مال ډیسټرب ذکر شه زمونږ نظام چې دلته چونکه زنانم ګټه کوي زنانم څه کوي پیسې ګټي نو چې پیسې ګټي نو بیا زه ورته خبر نشم کولی چې پیسې نه ګټلې یوازې ما ګټلې هغه ما ته محتاج ده صحیح هغه ټول ذمہ داري زما دي ضرورت نو چې زوام الا دال تل یو کله چې په کار راوړل او ښه ځکه انسان یو الیمنٹ لري په دماغ کې چې دا سره ما سره دوه احسان کوي د خوراک راړي د اسقاق راړي د مال ډریس راړي د مال شوز راړي ارټیشیا ته بوزي فلان کوي فلان کوي فلان کله پارک ته بوزي ته څه کوي پارک ته بوزي صحیح او کله ډاون ټاون ته بوزي کله سواپ میټ ته بوزي دا ټول پیسې لګي نو د چا غوښتا ډوډۍ غوښتا کپڑے را لوي داو کا هغه نه کوي نه کوي خو چې هغه کله خپل پیسې ګټي اکله اسی بیا کله کله تانه سیوا ګټي او تو ورته چې په حقا وي ته په حقا مال امراله احمد راجانا دا خبره درالته ډیسټر شو بس یو ځل چې خبره خطا شي چې پټای خطا شي بس بیا غینه بس برابرۍ نه او یقینا بیا ځاتې هم چې کاغه مته غنټه کار کې ته مته غنټه کار کې او ته غنټه پس تراله او په دې طرف پریوته لکه چې په حقا هغه وړي مال ته دغه خو ته غنټه کار تاوم کړل اته غنټه ماوم کړل اوس دا ایکسترا کار سلور غنټه په کچن کې ورګل او چاته په کې روټي به په کې صحیح یا به تقسیم تو سره فلانه فلان ورځ به په کې او فلانه فلان ورځ به زپخو فالصالحات پس میں کے خزے قانتات تابداران د اللہ تعالی حافظات للغیب ادئی گاڈ کون کے دے حفاظت کون کے دے للغیب بغیر حاضر دخاون کے اس پتہ لگے دا چې د خاون کار ارننګ دے بل کور نه بهر سی د زنانه کار ټیک کیر کول دی د کور دنه نو دا به کور کی وی نو چې دا کور کی نه د دوه سيزونو ذمہ داری لري نمبر 1 د خاون د مال حفاظت د خاون د پراپرټي حفاظت او نمبر 2 د خپل بدن حفاظت د خاوند ضمانت دی نو دی وجه الله تعالی ورته په غیر حاضر د خاوند کې د دې حیثیت د چوکیدار دی حیثیت د سره د چوکیدار دی یا د سکیورټي دی حیثیت د سکیورټي دی نمبر 1 د خپل باډي سکیورټي چې امانت د خاوند دی نمبر 2 د خاوند د اسک سکیورټي چې د خاوند ضمانت دی حافظات للغیب حفاظت کون کے دے بغیر حاضر دخاون کے بما حفظ اللہ فسبب دے کہ اللہ تعالی دے حفاظت ذمہ داری ورکڑے دا واللاتے او آغا دے تخافون نشوزہن لا چتاسو یرے گئے نشوزہن لا دا بدچلنے دا غینا تاسو بدچلنے ورد بھائی بدچلنے لفظ تاسو پختو کشتا یعنی بدچلنے چیر دا کلا کلا چلتے لے انا گزاره کول خلا بل خبره ته سخت بیٹی وای بچل نه دی ته وای سړی وای چې یاره دا ټلیفون بل خو دوره چې دا ټلیفون دی چاته کړی صحیح سړی دې کې چکر راځي دا خو څوک سړی دی یعنی تاسو ته صحیح دې ته وای بچل نه چې سړی دې کې چې دې ته خراب تعلقات ونه ها بدګماني خدا چې حقیقت نه تل تفشیم شته بدګماني خدا چې ګراوند فیکټ نشته اته ستاسو هم کې شیطان څخه خبره چولې no, Sasheshta, you have a little bit clue. There's something going on wrong. Say, no, it's all in the shoes.
نو الله تعالی فرمایي چې کدا چې سوي هم نو دوره فرشته به تاسو کوم ځای پیدا کیږي دوره فرشته سوچته دوره فرشته نو الله تعالی وایي دا څه مکو چې بس راتلو سره کوی له بس معمولی غو نکلو ته ملاو شو ممکن دی دو خبرې ګور سره کړی اته نه دومره اسمان دی کوي ته په ما طلاق یو دوا درې په درو طلاق هم یا ټوپک راواله او الله تعالی نه رسم کوا واللاتی واغ خذ تخافونا چې تاسو یې گئی نشوزهن بد اخلاقی خشه دی دا لفظ دی بد اخلاقی دا غینا مونږ ورته بد چلنی وایو مونږ ورته بچے د پاکستان پر اردو اخباروں کی راضی بیوی کو بدچلنی کے شبہ میں قتل کر لیا بس ذرا بدچلانے شبہ کو پیدا سے خاوند تک گزارنا کہیے واللاتی اخذ تخافون چتا سویرے گئی نشوزهن د بدچلانے دا غینا فعظوهن اللہ تعالی وی لمبے ورته نصیحت کا سورتو کا چګوره هني زو تا انسانان هو سکے مسلمانان او تا ته پته د انسانیت ځان له حدود دي د مسلمانای ځان له حدود دي بیا ته زما غیرت او زما عزت او زما غیرت او عزت معنی چې حرف راځي دا ما د پر ناقابل برداشت نو کدا غیر لږ ز انکار کوي نه هغه میسج اخلي هغه میسج دې ته وای فعذوهن نصیحت کوي دوی ته واجرون فی المزاج او د دوی سره واجرون پریک دی دوی فی المزاج په بسترو د دوی کی आवाज واجر ان دایم اول خدا چې نصیحت ورته وکا خو په دې دا کنټرول نشو نو الله تعالی وایي چې بیا په بستر سره مو کیږي په بستر یعنی یو میسج ورته ورکا پریکټیکلی چې دا شی ډیسلایک کوم دا ستاره ټلیفون کول یو ځای بل ځای ته دی دا څه دا زما خوښ نه دی نو واجرون فی المزاج دی پریک دوی فی المزاج په بسترو کې بستر وای تاسو ورته بیٹھ کې صحیح او کپدیم اسلام نشوا نو وضربوهن الله تعالی وای بیا بیٹ هر سلائٹلی صحیح دا چې پملا او دوه دا بول کې ته ګوره پويږي نه حکم دی باندې پملا باندې ځکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای ولا یضرب راسها خبردار چې په سر ولا گزار ورنکي ولا وجهها فمق ولا گزار ورنکي ولا بطنها فخيټه ولا گزار ورنکي ځکه د سر گزار کله لیوان توپ او کله مرګ مفضی کیږي صحیح ادم مخ گزار کله داسې بشي چې یا به وګ کول کړي یا به سترګ وړاندې کړي یا به وګ کول کړي یا به سترګ وړاندې کړي او د خېټې گزار دلته وګوره ماشینګي د بچی پیدا کولو ناغه بل ډیسټرب کړي یا ممکن د پریګننسي وی نو چرته یعنی دا گزار دی د بچی د هلاکت باعث نشي صحیح نو ويضربها ضربا غیر مبرحين امام رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې دا صرف د تعذیب لپاره ډیسپلین لپاره تعذیب لپاره نه پنشمنت نه دی دا څه دی بس دا لفظ ځان سره یاد ساته تعذیب نه دی تعذیب دی تعذیب نه دی تعذیب معنی پنشمنت دا پنشمنت نه دی تعذیب دی تعذیب معنی ډیسپلین کول دی څه دی ډیسپلین کو ادا ډیسپلین کول دا دی خو ګور ماته شیرشاه ته چې گاډي واخلې او هغه چرته ایکسیډنټ شوی صحیح او ډنټ منټ پکې نو اوس ته کلا خپل میکانیک لبوزه باډي بلډر لا هغه چې ولا ډب ور کوي نو هغه د موټر له سزا ور کوي کدا موټر څه کوي فکس کوي سميه دا ډب ور کوي دا ډنټست لغه دا څه شي نه ډنټ وای تاسو ورته دا ډنټ نه استلی سموث کول اوارول نو د انسان د پاره ورته ډیسپلین کول سټریټ کول او ډیسپلین کول فَإِنْ أَطَاعَكُمْ قَدْ اسْتَاسُ خَبَرَهُ مَنَلَا فَلَا تَبْغُوا نَمَلَتَوَيْ عَلَيْهِنَّ پدوی باندې سبیلا سلارا د بد خبرو کولو اوس کلا یہ ټیک دا تر پرونه پورې یا تر بل ورځې پورې ډیسوبیډینټ وا خبر ته وګ نه کې خنن نه پکې چینج راغی څه پکې راغی نن نه پکې چینج راغی دا څه خبرو منی او غبط چلنه نه یا دا تعلقاتونه د اغین امزان را الله تعالی فرمایي اوس نیکسټ ان فیوچر کدی ته بیا د ماضی تانی ورکه چې تا په جنم نه سره الله تعالی دا کوم انسانیت ده هغه ستا خبره ته وکي خودو ستا خبره اومن لا اوس هغه بد عملی نه کوي هغه ناجائز تعلقات نشتا ته ولې خامخا هغه چیرې بیا هغه خو زایلول فلا تبو علینا سبیلا دا هم انسانیت نه چې کی چینج راغی بیا د چا ماضی ملته وا بیا د چا ماضی دته ماضی لټول وای یعنی تیر وخت بیا ما یاد و چې تاسو کول ارڅ چې کول به نه اوس سکی
ان الله کان غنیا کبیرا تاکي سره الله تعالی ډیر ور د ذات په اعتبار ډیر لوی د صفات په اعتبار وان خفتم شقاق بینهما اوس دې وګوره الله تعالی وایي چې د خځه او خاوند میس کې جنگ پیدا شو اختلافات پیدا شو او تاسو ته پتو لګیدا چاته مسلمانانو ته رشتہ دارو ته دوستانو ته اگر تاسو یې دې شقاق بینهما د اختلاف د خځه او د خاوند میس کې نو فباسو حکما من ان اللہ تعالیٰ فرمائی تو دوست نصر پارے تو رشتہ دار نصر پارے لیو دم الون چدئی بس سپریٹ سی نا اللہ تعالیٰ وہی نا جسٹ جمپنگ اینڈ اسٹیپنگ دیئر فباسو حکما اولی گئی تاسو یو میڈییٹر من آلی دناری نجانبنا وحکما یو بل میڈییٹر من آلی دزنان جانبنا اس دا سڑے یو دی راشی دزنان جانبنا یو دی راشی د نارینه جانب نه خدای دې پسې اجنډا باندې کیږي چې حساب کتاب کو چفلانیا مونږ ته پته لګیله استاور دې خدای مس کې اختلافات دي او جنگونه کوي ډېر نو دا بر لیټران به دا مسله کوټ ته ځي نو خبره ده چې مونږ دلته فیصله کو نو ستا ګوره پراپرټي سوره ده څنګه تقسیم کو یاله کده خرجیا دا طریقه ده د خدای خاون مس کې خبره کولو دا طریقه ده هغه بیا جدا کیږي ان د کی تر غلې ولا سپریشن کې نه الله تعالی وی ایجنډا بدای چې ریکانسیلیشن بسنګ کو پیس پسند جوړو د دې وجه فرمایل چې یریدا اصلاحا کدی دوار او تل اصلاح د خود قاون یوفق الله بینهما الله تعالی به توفیق پیدا کړي د دوی دوانو میس کې ان الله کان غلیما خبیرا تاکي سره الله تعالی عالم او خبردار پنیتونو باندې نو الله تعالی وی کړي د دوانو میډیټرز د دې نیت خالص وي چې د خاون او د خود میس کې ریکانسیلیشن کوي نو الله تعالی فرمایي زه خبر یم زه به توفیق پیدا کوم د خود خاون اس کے بعد ریکانسیلیشن پیدا شي اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد